آمینه بی بی وی چې کله په کومه شپه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا شو نو زمونږ په کور کې هغه ډیوې بلولو دپاره تیل هم نو مونږ کړ چې ډیوه بله کړې او چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا شو نو عجیبه واقعات هغه ما ولیدل و یو خو نبی علیه الصلاۃ والسلام په پیدایش سره چې دی نو په ټول کور کې رڼا شوه او په دغه رڼا کې ما د شام او د بصرې محلات ولیدل او بل وی نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې کله ما د ولادت نه پس سملو مې داسې نو داسې نبی علیه السلام لږ ټیټ غونته کې شو داسې ښکارېده چې لکه سجده څوک کوي داسې شو نبی علیه السلام او د اسمان د ستوري بالکل داسې راټیټېدل موږ چې په موږ باندې چېرته راغورځېږي وایي داسې راټیټېدل د اسمان د ستوري وایي چې هسې نه موږ باندې چېرته راونه غورځېږي او بل د کسرا د محل هغه څوارلس پیلرې هغه تیږې هغه هم راوغورځېدې او چې کومه آتشکده وه عبادت خانه کې هغه اور به بلېده مجوسیانو به د اور عبادت کو د زرو کالو نه هغه بلېده د زر کالو نه باقاعده ډیوټي وه په دغه کې هغه اور مړ شوی نه دی چا مړ کېدو ته نه دی پرېښودی عبادت به کېده 24 ګنټې ده نو هغه هم دغسې بلېده او هغه مړ شو دغسې او د کسرا د بادشاه په هغه محل کې زلزله راله او هغه څوارلس تیږې راوغورځېدې نو هغه حیران شو خلک یې راغونډ خپل وزیران چې داسې چلو شو ناشنا او بل دا د هغه خوب هم ولیده د کسرا بادشاه خوب ولیده په خوب کې ویني چې داسې اوښان دي او اسونه دي او د عربي اوښان چې دی هغه اسونو پسې دي او اسونه چې نو اسونه زغلی هغه اوښان عربي اوښان او دومره اوزغلول چې د سین نه پورې کړل او خو نو دغه خوب هم ولیده نو هغه علما یې راوغوښتل چې ماله د دې خوب تعبیر راکړي نو تعبیر ورکوونکي ورته ووایي چې ما ته داسې ښکارېږي چې په عرب کې به داسې یو شخصیت پیدا کېږي چې د هغه د وجې نه به د عرب چې دي نو د جزیرة العرب نه به باقي ټول خلک بهر وباسي ټول به په جزیرة العرب باندې به پوره د عربو بادشاهت راځي داسې یو شخصیت پیدا کېدو باندې او هغه ورته وایي چې دا څوارلس تیږې چې وغورځېدې وایي دا ولې نو هغه تعبیر ورکوونکي ورته ووایي چې ستا په نسل کې به 14 بادشاهان دغه شانتي وي او 14 نه پس چې دا بادشاهت به ختمیږي منتقل کېږي بیا بل شاته هغه ورته وایي 14 بادشاهان څو ختمیږي نو هغې کې به ډېره زمانه لګي خو د الله شان ته ګوره زر تر زره به مړېدل او د عثمان غني رضی الله عنه په دور کې چې نو د کسرا هغه دغه مسلمانانو په لاس باندې رالی بادشاه هغه کسرا ایران فتح شو عثمان غني رضی الله عنه په دور خلافت کې زر تر زره لاړ بس 14 عثمان غني رضی الله عنه په دور خلافت کې هغه 14 بادشاه د ایران بس هغه هم لاړ ختم نو بهرحال دا ستوري چې ده نو ولې راټیټېدل په دې کې څه حکمت دی علماو لیکلي دي وایي د اسمان دا ستوري چې راټیټېدل ځمکې طرف ته نو په دې کې اشاره چې اوس د ځمکې نه به د جهالت هغه تیاري ختمیږي اوس به د هدایت رڼاګانې په ځمکه کې خورېږي اوس په دې کې دې طرف ته اشاره